نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زمال دین اسلام محترم و معززو دا قرآن و سنت سرا منک انکو طلاب العلم دا جرح و دا تعدیل متعلقه دویمه دوره من شروع کړې وه چې په تیر درس کې منګه دا علم الجرح و تعدیل تعریف وکړه او د علم ته حاجت او ضرورت اغم بیان که چې د علم ته زمونږ استاسو ډیر اشد ضرورت ده. نو د الله رب العالمین په فضل سره نن منګه قواعد الجرح و تعدیل دا شروع کوو. مختصر یو څو قواعد هغه بیانوو ان شاء الله تعالی. دا به یو څو ورځې بیانېږي. اولنۍ قاعده د قواعد الجرح و تعدیل نه هغه دا ده: القاعدة الأولى الجرح المفسر مقدم على التعديل. جرح مفسر با مقدمی په تعدیل باندې. یا دویم تعبیر دسې وکا: اذا تعارض جرح وتعديل فلا يقبل الا الجرح المفسر. کله چې د جرح او تعدیل تعارض راشي نو په دغه صورت کې به موږ جرح مفسره منو. د قاعدې وضاحت د مخکې نه داسې دی: یو راوي دی، یو طرف ته علماو ائمة الحدیث داغه تعدیل کړی دی، بل طرف ته نور ائمة الحدیث په هغه باندې جرح کړی ده او جرح په مفسره کړل ده. د هغې وجه او سبب بیان کړی دی چې یاره دا سړی ضعیف دی، دا سړی ټیک نه دی. ولې؟ ځکه ده به دروغ ویل، د ده حافظه خرابه وه، ده کې دا مرض و دا مرض و. دې ته وایي جرح مفسره. د دې مثال په طور باندې اسې خارج کې تاسو ته مثال پیش کوم. بیا وروسته کتاب ته ورځو. کتاب کې هم د دې خپل امثله شته دی. من سره درس ته ناست دی عمر. ابوبکر نه موږ تپوس وکړه چې هلکه دا عمر څنګه سړی دی؟ ده وویل یاره ښه سړی دی، ثقه دی. وحیدالله وویل ثقه دی. بل طرف ته عبدالله وویل چې هلکه دا سړی کمزوری دی. ولې؟ وایي ځکه دا هغه ځای کې دکان کې سودا اخیسته دروغ یې ویل. نو ګوره وجه والا بیان کړه که نه. اوس وجه دا ده تاسو چې د دې توثیق کړی دی صرف ظاهر ته ولا تاسو کتلی دي، نو ظاهر باندې تاسو دا فیصله کړله او هغه سره داسې یو علم دی چې هغه د تاسو سره نشته دی. ستاسو خبرم په خپل ځای صحیح ده که نه، ځکه ظاهر ته مو له کتلی دي، خو هغه سره داسې یو علم باطن دی چې هغه د تاسو سره نه و چې دا یې لیدلی او په یو ځای کې دروغ یې ویلی. نو دې صورت کې هغه د خپل خبرې تفسیر وضاحت وکړه. نو د دې جارح خبره به په دې معدل باندې مخکې کېدلی شي. نو قاعده دا شوله چې جرح مفسره مقدم ده په تعدیل باندې. خطیب بغدادي رحمه الله په الکفایه فی علم الروایه په هغې کې 123 صفحه کې وایي: اتفق اهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان. د علماو په دې باندې اتفاق دی یو راوي دی چې د هغه باندې جرح یو کس وکړه یا دوه کسانو وکړه، وعدله مثل عدد من جرحه، او دق عمره کسانو په جرح وکړله، دوه کسانو تعدیل وکړه، دو په جرح وکړله. فإن الجرح به أولى، جرح بدلت مقدمي په
تعدیل د معدلینو باندې. والعلت فی ذلک، هغه وی علت په دې کې څه دی؟ وی علت په دې کې دا دی ان الجارح یخبر عن امر باطن قد علمه، دا جارح د داسې یو پټ کار خبر ورکوي چې دته پته ده. او یصدق المعدل، معدل چې دی هغې تصدیق کوي. خو یقول له، دا جارح معدل ته وایي قد علمت من حاله، دا مصدق دی جارح ته وایي چې قد علمت من حاله الظاهره. جارح معدل ته وایي چې قد علمت من حاله الظاهره، وایي ته د ده صرف په هغه ظاهر حال باندې خبرې، خو په باطن باندې نه خبر. او دا ورته وایي جارح وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره، ما ته یو ځان له داسې علم معلوم دی، د ده متعلق داسې یو خبر معلوم دی چې په هغه باندې ته خبر نه یې. ځکه ما تاسو ته ویل یو سړی به چې هغه به ته ظاهره کې وینې، منځګزار به مې ښه به برابرې، ته به راولګېږې، په دغه وجه باندې به د هغه صفت کې توثیق به کې. یو کس یو ځای کې به د یو دروغ ویل، یو بل ورانۍ به یې کړی، خو د هغه پته عموما چاته نه به خاص یو کس دی. نو که داسې یو کس په ده باندې ګویي وکړله نو بیا به د دغه جارح خبره په دې معدل باندې مخکې. خو چې دا سړی هر څوک نه ګوره، ځکه دا به وروسته موږ تاسو ته یو کتاب وړاندې کړو د امام ذهبي رحمه الله چې هغه دې باب کې یو کتاب لیکلی دی ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل، د هغه چا اقوال د هغه ائمو نمونه چې د هغې قول په باب د جرح او تعدیل کې قبول دی. داسې نه ده کنې چې په جرح او تعدیل کې به تاسې د علماو نمونه راواخلي، هغې به جرح کړي یا به تعدیل کړي، هغه له اعتبار نشته دی. د دې خپل علما دي چې هغه د دې عارفین دي، د دې فن حذاق دي، د دې فن خبردار او خیر او ډاکټران خلک دي. نو معدل چې دی رسته خطیب بغدادي رحم الله فرمای وی المعدل و اخبار المعدل عن العدالة الظاهرة، او خبر د معدل د عدالت ظاهرنا لا ينفي صدق قول الجارح، دا د جارح د قول خلاف نه دی، ځکه جارح د یو پټ کار خبر ورکوي، دا د ظاهري. فوجب لذلك ان يكون الجرح اولى من التعديل، وی د دې نه دا فایده معلومه شوله چې جرح به مقدمه په چا باندې؟ په تعدیل باندې. نو قاعده دا راوتله چې جرح مفسره مقدمه ده په چا باندې؟ تعدیل باندې. مثال وګوره، ابراهیم ابن خازم السعدي ابو زرعه رحم الله فرمای لا بأس به صدوق صاحب السنه. ابو طاهر المدني هغه د توثیق کړی دی، او مسلم ابن القاسم ابو علي الجياني ابو الحسن ابن القطان. لیکن ګوره یو طرف ته دې کسانو تعدیل کړی دی، بل طرف ته ابن قانع هغه وایي دا ضعیف دی، ابو الفتح الازدي هغه وایي دې کې ضعف دی. نو اوس راشه، دا ابن قانع چې وایي چې یاره دا ابراهیم ابن محمد ضعیف دی، صرف دومره وایي ضعیف دی، دا جرح مفسره ده که مبهمه ده؟ څه شی ده؟ جرح مبهمه ده، ځکه سبب یې نه دی ښکاره کړی که نه. ازدي چې دا خبره کوي چې یاره په دې کې ضعف دی فيه لینون، نو که موږ دلته وګورو نو ازدي خپله متکلم فيه دی که نه؟ او د جرح نشي قبلېدلی چې یو طرف ته تعدیلی، نو بیا د ازدي جرح قبوله نه ده. حافظ ابن حجر رحم الله د تقریب التهذیب کې وایي صدوق ضعفه الازدي بلا حجه، دا راوي صدوق دی خو ازدي بلا دلیل وایي دا ضعیف کړی دی. نو ګوره دلته دویمه خبره دا راوتله،
وس دا ابراهیم ابن محمد چې یو طرف ته توثیق دی بل طرف ته تضعیف دی منګ چې وکتل په د باندې جرح مبهمه و که مفسره وه جرح مبهمه وه بل طرف ته تعدیل و نو دې صورت کې به موږ تعدیل مخکې کوو که جرح تعدیل به مخکې کوو نو د دې نه دویمه قاعده دا راووتله چې جرح مبهمه هغه مقدمه ده کما چې دغه دی دا تعدیل دی دا مقدم په جرح مبهمه باندې دی یو طرف ته جرح مبهمه ده او بل طرف ته تعدیل دی نو تعدیل به مقدم په جرح مبهمه باندې لکه دلته ابراهیم بن محمد بارک کې به موږ دا حکم لګو چې یاره دا څنګه دی ضعیف دی که صحیح دی صحیح دی ځکه یو طرف ته توثیق دی او بل طرف ته کومه جرحه چې شوې ده جرحه مفسره نه ده جرحه مبهمه ده د دې دویم مثال حسین بن عروة البصری ابو حاتم رحم الله فرمای لا بأس به ساجر رحم الله فرمای فيه ضعف از دی وی ضعیف نو ګوره جرح دلته مبهمه راغل ده که نه وس جرح په مبهمه ده او تعدیل چې چا کړی ابو حاتم تعدیل کړی او تاسو ته پته ده چې ابو حاتم رحمه الله په باب د جرح او تعدیل کې دا د متشددینو نه حسابیږي او متشدد چې کله د یو راوي تعدیل وکي نو فیعض علیها بالنواجز علما وایي هغه باندې به ته چک لګې د جامې په غاښونو یعنې د هغه خبره به ډیره قوي نو یو طرف ته متشدد تعدیل کړی دی او بل طرف ته جرح په څنګه ده مبهمه ده نو موږ به دا تعدیل مخکې کوو په جرح مبهمې باندې نو د دې وجه نه قاعده تاسو ته دا راووتله چې جرح به من اله په تعدیل باندې مخکې کوو چې کله جرح څنګه وه مفسره وه ابن صلاح رحمه الله علوم الحدیث کی وای علوم الحدیث د ابن صلاح دا کتاب دی دا دی کی وای د 116 صفحه کې واما الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا جرح بنشي قبل دل مگر مفسره او مبين السبب یا چې سبب بیان کړي لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح ځکه وایي خلکو اختلاف دی په هغه څه کې چې په هغه جرح کېږي او په څه باندې نه کېږي نو وایي فیطلق احدهم الجرح بناء على امر اعتقده جرحا ځکه وایي بعضې خلک په چا باندې جرح کوي خو هغه په اصل کې جرح نه په نفس الامر کې نو د دې وجې نه په جرح کې چې کله کومه جرح قبلېدلی شي او کومه جرح په تعدیل مخکې ده دا به مبین السبب یعنې مفسره به که نه که موږ او تاسو وګورو ډېرې داسې جرح په بعضې رواتو باندې شوي چې هغه جرح په اصل کې نه وي خو د هغه په نیز باندې هغه جرح حسابېږي حالان کې هغه جرح نه وي او خاص کر جرح مبهمه عمر عبد المنعم سلیم رحمه الله د دې مثال پیش کوي وای قلت من ذلك مثلا وای زم د دې نه مثال په تور باندې ترک الشعبة الروايه عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس وای ګوره شعبه روایت د ابو زبیر محمد ابن مسلم ابن تدرس نه پریکیو نه به نقل کو وکانه یقول فيه د شعبه به د ابو زبیر په بارک کې ویل انه لا يحسن ان يصلي مون صحیح نه کوي او ومزق کتاب حشیم عنه د ابو زبیر نه د حشیم کتاب شلولی شعبه ونهى سوید ابن عبد العزيز عن الاخذ عنه او منع کړی سوید ابن عبد العزيز چې د دنه سم یادوه تیالیسی د شعبه نه نقل کړی دی انه قال غویل لم يكن في الدنيا أحب إلي من رجل يقدم فأسأل عن أبي الزبير شعبه رحم الله فرمایل ما ته په دنیا کې د ابو زبیر نه محبوب سړی نه و چې زه د هغه نه
په غیر د بل چا نه تپوس وکم وایي فقدمت مکة زه مکې ته رالم فسمعت منه ما د هغه نه واورېده فبینما انا جالس عنده زه اوسه ناست وم یو سړی راغی د یو مسلې تپوس یې ترې وکړه وایي ده جواب ورکه او فافترى علیه دروغ یې پې ویلې افترا یې پې وکړه وایي ما ورته ویل چې ابو زبیره تفتری علی رجل مسلم ته یو مسلمان باندې دروغ وی وی هغه ویل چې انه اغضبني زه د غوسه کړم وی ما ورته ویل چې څوک تا غوسه کوي نو ته به پې دروغ وی لا رویت عنک شیئا د سره زه تا نه هېڅ هم نه نقل کوم شعبه رحم الله په دې وجه باندې ابو زبیر پرېښې وه عمر عبدالمنعم وایي قلت فهذا الذي جرحه لاجله شیء وی زه یم ګوره دې شعبه چې په ابو زبیر کومه جرحه کړې ده د کم شي د وجې نه دا ځان له خبره ده والضبط شیء آخر ضبط خو بل شی دی وقد عد له جماعة من اهل العلم واحتج به الشيخان د دې ابو زبیر یو جماعت ائمة الحدیث د تعدیل کړی چې دا بالکل ثقه سړی دی او په ده باندې احتجاج بخاری او مسلم هم کړی دی او د دې په نقیض باندې راشه شعبه رحم الله دی هغه توثیق د جابر جعفي کړی دی جابر ابن یزید الجعفي الرافضي الكذاب مشهور راوی دی که نه دی خدا شعبه را لګېدلی د توثیق یې کړی دی د ده په باره کې وایي صدوق فی الحدیث او وایي واذا قال حدثنا فهو من اوثق الناس شعبه وایي کله چې جابر جعفي وایي چې حدثنا وایي دا د ټولو خلکو نه ثقه دی حالان کې جابر جعفي علماو د ده په ضعف باندې ګواهي کړې ده چې دا سخت ضعیف دی دا یې دروغجن او کذاب ګڼلی دی تر دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه څه وایي ما رأیت اکذب من جابر الجعفي ما د جابر جعفي نه غټ دروغجن نه ولیدلی ولا افضل من عطاء نه غوره سړی د عطا نه نو ګوره علماو په ده باندې جرحه مفسره کړې ده علماو په ده باندې جرحه مفسره کړې ده بالمقابل تعدیل د شعبه هغه هیڅ فایده نه کوي نو موږ به په دې صورت کې دغه جرحه د علماو چې مفسره جرحه یې پې کړې ده دا به په تعدیل باندې مخکې کوو نو اولنۍ قاعده څه شوله وحید الله صاحب جرح مفسره به مقدمې په څه باندې تعدیل باندې دویمه قاعده ده چې جرح مبهمه ده او بل طرف ته تعدیل دی نو بیا به تعدیل مقدمې په جرح مبهمې باندې القاعده الثانیه دویمه قاعده هغه دا ده قبول الجرح المبهم اذا خلا الراوي عن التعديل جرح مبهمه بقبولی خو چې کله راوي خالی وي د تعدیل معتمد نه یو راوي د علماو تعدیل نه دی کړی او جرح په مبهمه شوې ده نو دې صورت کې به موږ جرح مبهمه مخکې کوو پوه شوئ که نه درېیمه قاعده دا شوله یو راوي د جرح په مبهمه شوې ده خو بالمقابل تعدیل نشته نو بیا به موږ دغه جرح مبهمه دا به عملی کوو دا به قبله وګوره حافظ ابن حجر رحمه الله نزهة النظر کې وایي 144 کې فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا وایي که خالی که چرته یو راوي مجروح خالی د تعدیل نو نو جرح به په دې کې موږ مجمله منو غیر مبین السبب چې کله سبب ښکاره نه خو ګوره د اله اذا صدر من عارف على المختار کله چې دا جرح یو عارف عالم کړی و چې هغه د دې فن امام و بنا بر قول راجح ولې لأنه اذا لم يكن فيه تعديل کله چې په یو راوي باندې د علماو تعدیل نو یعنی د هغې توثیق نو کړی دا راوي په ځای د مجهول کې راغی دا په مرتبه د مجهولینو کې راغی
واعمال قول المجرح اولا من احماله، او اعمال د قول د مجرح دا اولاد د سنه د احمالنا. مثال دی وګوره، عبد الله ابن معمر را واخله. امام زاهبی رحم الله میزان الاعتدال دویم جلد 500 کې راوړی دی، وای وله عن غندر خبر باطل، وای د دې عبد الله ابن معمر د غندر نه روایت دی باطل، از دی وای دا متروک الحدیث دی. نو ګور عبد الله ابن معمر په دې باندې د علماو توثیقات نشته، تعدیلات د علماو نشته، بالمقابل په د باندې جرح شته دی. نو د دې وجه نه موږ به د علماو جرح په دې باب کې منو، ولو که د دیو جرح مبهم وي، ځکه بالمقابل تعدیل نشته. که تعدیل ونو بیا به تعدیل په جرح مبهمه باندې مخکې. دا درې قاعدې به ځان سره یاد وساتئ، ښه پښتو کې داسې ځان سره وساتئ. جرح مفسره مقدمه ده په چا باندې؟ تعدیل باندې. دویم تعدیل مقدم ده په جرح مبهمه باندې. درېمه قاعده ده جرح مبهمه به قبلېدلی شي چې کله یو راوي خالی و د تعدیل نه، خو چې دا جرح د یو عارف عالم نشوي چې هغه په دې علم باندې پوهېږي. دا درې قاعدې د قواعدو د جرح او تعدیل نه ځان سره یادې کړئ، او د دې علم د قواعد اکثري قواعد یې ښه کلي قواعد نه، چې انشاءالله د دې ښه وضاحت به موږ راتلونکي درسونو کې وکړو. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.